أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. دی آیت مبارکه کې د قیامت په ورځ باندې د پیغمبرانو نه د امت په باره کې د تپوس کولو تذکره کړلی شي ده او بیا وروسته د عیسی علیه السلام تذکره هم کړې ده. نو فرمایي یوم هغه ورځ یجمع الله الرسل چې الله تعالی به جمع کی پیغمبران به هم جمع کړلی شي او د هغوی امتیان به هم جمع کړلی شي. خو دا تپوس به د پیغمبرانو نه ځان له کولی کېږي د هغوی د اکرام او د اعزاز دپاره. نو الله تعالی به د هغو نه تپوس کوي. فیقول نو وبوی الله تعالی ماذا اجبتم چې پس سره جواب درکړلی شی تاسو ته. یعنې تاسو خو دعوت چلولی دی، خپل امت ته تاسو تبلیغ کړی دی، امت تاسو له څه جواب درکړی دی؟ دې باره کې به د پیغمبرانو نه تپوس وکړلی شي. قالون وبوی دوی لا علم لنا مونږ ته علم نشته دی، انک انت علام الغیوب یقینا ته په غیب باندې عالم یې. دې باره کې مفسرین لیکلي دي چې دغه پیغمبران به د ادب د وجې نه هغه داسې ووایي چې مونږ ته علم نشته دی او ته په غیب باندې عالم یې. او د صحابه کرامو هم د نبی علیه السلام سره معامله چې و هغه دغه شانتې وه چې کله به هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابو نه تپوس وکړلو چې دا یوې خبرې تپوس پې وکړلو نو صحابو به دغه وي الله ورسوله اعلم مونږ ته پته نشته دی، الله او د الله رسول په دې پوهیږي. دغه شانتې دا پیغمبران به د ادب د وجې نه داسې وایي چې مونږ ته علم نشته دی. د الله تعالی مخې ته به د خپلې عاجزۍ، انکسارۍ او د الله تعالی د ادب لحاظ به وساتي. داسې به ووایي. یا دا مراد دی چې ظاهري طور باندې مونږ ته چې کم جواب راکړلی شی دی، چا زمون خبره منلې ده او چا نه ده منلې، نو ظاهري طور خو مونږ ته د هغې پته شته دی. البته د هغوی د باطن نه مونږ نه یو خبر چې چا دا خبره د زړه نه منلې ده او چا صرف په خوله باندې منلې ده. دغه علم هغه ستا سره دی، په غیب باندې ته عالم یې، د سینو په رازونو باندې ته خبردار یې. نو مونږ ته د هغې علم نشته دی او په غیب باندې ته عالم یې. دا بل آیت پسې اوږد دی، سبا له به ووایو. یوم هغه ورځ
یجمع الله چې جمع بکی الله تعالی الرسل پیغمبران فیقولون ابوی ماذا اجبتم پس سرا جواب درکړل شی او تاسو ته قالو ان ابوی دوی لا علم لنا نشته علم مونتا انك انت علام الغيوب یقینا انت عالم په غیب باندې الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين پروردگارم ته د قرآن پاک سمجھ بوج را نصیب کې د مرګ نه مخکې د پوره عمل کولو توفیق راکړي صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين